په افغانستان کې یو طالب و او هغه طالب د هغه کور والا چې ونه هغه هم طالبه وه دواړه د علم شوقیانو د شپې په یو کتاب کې دواړو بحث شروع کړی نو طالب هم علم څه حاصل کړی دی طالب هم علم حاصل کړی خو په دغه کتاب کې دا طالب ورته فیل شو او دا طالبه پې غالبه راغلله د هغې زمانې هغه غیرت او شوق هم بل شانتې و نو دا طالب ورته وي چې دا کتاب ما پوره ویلی نه دی نو زه به دا کتاب ویم نو زه به بیا راشم تا سره به بیا بحث کوم اوس خو تا وګټله او ما بیلله خو زه دا کتاب ویم نو زه به راځم بیا به تا سره بحث کوم هغه ورته وي چې دا کتاب به ته کوم ځای کې وی نو د افغانستان دا طالب ورته وایي چې په کانګړه کې مشر اخون صاحب دی دې کتاب کې هغه ډېر مشهور دی زه به هغه له ځمه کانګړه شب قدر سره نږدې کلی دی او په هغې کې چې کوم مشر عالم و مشر عالم ته به هغوی اخون وي نو د کانګړې مشر اخون نه به زه دا کتاب ویمه نو طالب د هغه ځای نه د افغانستان نه را روان شو او کانګړې له راغی په کانګړه کې د مشر اخون سره جومات کې دیره شو سبقونه یې ویل زه مو دی سبق ویلی دی او بیا بیمار شو وفات شو اوس په افغانستان کې طالبه په انتظار ده چې سړی به کور ته راشي خو ډېر وخت وشو کور ته رانغی نو پخوا به قافلې تلې نو یو قافله د افغانستان نه هندوستان طرف ته راتلله دا ټوله علاقه دې ته به هندوستان وي پاکستان خو 47 کې جوړ شو که نه مخکې دا هندوستان و یو قافله راتله نو د طالبې په یو کاغذ باندې ولیکل او د قافلې والا له یې ورکړل چې کانګړې ته لاړ شي نو مشر اخون ته زما دا کاغذ ورکه نو هغه طالب یې لیکلي چې ای د کانګړې مشر اخونه زما اشنا ته کتاب خلاص که چې راځي نه دا خط چې دی نو قافلې والا راوړو د کانګړې مشر اخون له یې ورکه هغه چې خط وکته نو هغه پوه شو چې طالب خو وفات دی نو هغه د هغې خط په شا ورته ولیکل په اشنا دې بوټي زرغونه شو او ته یې په تمه یې چې بیرته به راځي نه قافلې والا له یې دا خط ورکړه چې اشنا خو مړ دی بوټي پې زرغون شوي دي نو قافله هر څونه موده چې سفر کړی دی او افغانستان ته ورسېدل او هغه طالب یې ته خط میلاو شو نو هغه پوه شو چې طالب خو مړ دی هغې بیا ولیکل چې زما اشنا دې بندیوان که دربار دې بند شه د کانګړې مشره اخونه او بیا د افغانستان نه په تپوس قافلې والا سره بیا راورسېدله او کانګړې مشر اخون نه تپوس وکړه طالب قبر راته وښیه د طالب قبر ته چې را ورسېدل یو آه یې وکړو هلته کې روح پرواز وکړه هغه هم وفات شوه د طالب او د طالب قبر اوس هم یو ځای دی هلته کې او د کانګړې مشر اخون هم وفات شو اقه ځای کې دی 400 نه شب قدر ته چې ځې لاره کې اوچه وله راشي دغې اوچې ولې سره قبلې اړخ ته دا دواړه قبرونه دي طالب او طالبې پخوا زمانه کې به خلکو دومره محنت کو چې د افغانستان نه دې ځای پورې به یو کتاب پسې راتلل اوس الحمدلله ځای په ځای د قرآن مدرسې دومره دي چې محله په محله هر یو جومات کې چې ګورې نو د قرآن مدرسه به وي نو دا د قرآن دا درسونه دا مدرسې غنیمت وګڼه نن موقع الله درکړې ده او د دې نه فایده واله دا قرآن هم زده که د قرآن علم هم زده که د قرآن په خدمت کې خلک لګیا دي